ملاقات شوی علم کې اضافه وشي. مولانا صاحب دا ټیم خو کرنټ ایشو دی په ملک کې. دا یو د لسو جماعتو اتحاد پاکستان ډیموکریټک مومنټ دی او بلې خوا ته عمران خان د مخکې 11 جماعت اوس 15 جماعت. نو دا کشمکش روان دی په ملک کې. دغه باره کې څه وایي؟ جیت به د چا وي، هار به د چا وي؟ د ده په باره کې زه په کراچي او په حق کې موږ د یو ملګري په ځای باندې د 3 سوالونه ما ته کول. نو ما ورته پی ډي ایم او اسټابلیشمنټ دا به دواړه د مچنې د دوو پلو کار کردار ادا کوي د ملک د متولو لپاره د ماحول د جوړولو. نو یو خو یې دغه کار. دوم کار دا دی چې دا مخاصمت د اصولو نه دی، دا د مفاهمت لپاره دی. دا کم سره ټول شوي چې د دغو هر یوه خپله ورکه سوي د ورسو یوه ده. چې کوم یوه خپله ورکه منده که په غبل یې اړه نشته. درېیمه خبره دا ده چې په ملګری ملا اسحاق الله دې جنت راکړي ډول به د مزدورانو مظاهره و، بیا به په زوره نارې کړل اجرت بڑھاؤ ورنه. نو چې دا ورنه باندې به ډېر زور ورکړ. نو آخر هغه ورته وویل چې ورنه به کیا ہوگا، ولې په دې شي کې ګزاره کړي. هر جد دنه راوښو مولانا صاحب. خدای دې ومنه شو. ګټه به د چا وي بیا هم په مابین کې خو عوام فیصله دی دا مهنګایي د مولانا صاحب. او خبره دا کړي چې د عمران خان سره چې د چا سرپرستي حاصله وه، داسې ماهرین دا یایي تجانیګاران دا یایي چې هغو د ده له سره لاس پرته کوي او ورته یې اوس ته پوهېږي اپوزیشن ته پوهېږي. ما خو ډېر وختي ویلي چې دا 15 کاله خو انشاءالله د پوره کړي، خو چې له لاسو یاد د خدای شفا کړي. مولانا صاحب ته په خپله ذاتي ستا تجزیه ته څه یایې چې دا به 15 کاله پوره کړي؟ ته خو دغه وایې. او دلته خو بلې خوا ته د عوام د مهنګایي او د بېروزګاري او خلک بېروزګاره کړي. ته خو زه روزګار وکړم او دلته خو دا د په سټیل مل کې په پی آی اې کې او په ریډیو په ټي وي کې خلک بېروزګاره سو، مهنګایي ده. مولانا صاحب د دغه دپاره خو پکار دی چې عوام راوځي. نو مطلب دا دی چې دا مجلس خو حقیقت دی چې نرخونه پورته دي او دانې زیاته ده، په دا کې شک نشته. اوس والله عالم خو مخکې چې د ډالر نرخ څوري پورته شوی، اوس تقریبا لږ پر لوړ راځي. او همیشه لپاره چې داسې یو بنیادي تبدیلي حکومت راولي بیا یې څه شپې مشکلې هم وي. نو د دوی وینا دا ده، اوس به انتظار ورته کوي چې ورته څه نتیجه یې ووایي. خو لږ خو ماښه چې کمای په نرخو کې را روان دي، په کره کې یا په اوړو کې، په دغو کې خو لږ څه کمي راغلي. دا خو د عوام اواز دی مولانا صاحب، د عوام اواز دی. دا کوم پی ډي ایم چې کوم اواز پورته کړی دا خو د عوام اواز نه دی. نو د پی ډي ایم په میثاق کې خو دا دی چې موږ به عدلیه ازادوو، موږ به الیکشن کمیشن ازادوو، موږ به پریس ازادوو. نو تاسې هم په فعال دی چې دغه مجلسونه د خلکو د غولیدو لپاره دي او که واقعتا د ازادېدو لپاره دي. دوی به د الیکشن کمیشن څنګه ازادوي؟ دوی به جلا خپل الیکشن کمیشن تشکیل کړي. نو چې د الیکشن کمیشن چیرمن څوک مقرر کوي او هغه خلک به مقرر کوي چې دا دی زه ځینې ازادوم. دا عدلیه به څنګه دی ازادوي؟ نو عدلیه خو به دا جیجان خو به هغه څوک لګوي. مولانا صاحب ستاسو قاید د دې پی ډي ایم مشر دی، سربراه دی. ستاسو قاید د دغه پی ډي ایم مشر دی، سربراه دی. نو سوال دا دی چې اوس دی په خپله سلیکټډ دی، دی عمران خان ته یې څه سلیکټډ دی؟ هغه د چړونې او د پوزۍ واله ده. نو پوزۍ و چړونې ته ولې نه مچي شي؟ هغې ورته ولې یم چړونې ورته ولې؟ هغې ولې پر ما خو دا دوه سروای دي، ته ځان ورسره ولې ته نه ګورې؟ نو مولانا په خپله خو هم دا وایي چې په ملایانو یې درواغ شروع. مولانا صاحب ګل صاحب دغسې خبره ده.
دا اختلاف خو بیا واضح دی بیا خو له جماعت علما اسلام سره پی او جماعت علما اسلام پاکستان دا خو اختلافات راښکاره دی ظاهره دی اوس راښکاره دی مړ یې دروغ مه وایه د دوی دروغ دی اوس په هغې کې پټه کیسه خو مولا صاحب نو بیا خو اعلانیه یو ګروپ جلا کړی او څه وکړه یو ګروپ چله خو جماعت زموږ دی مړه څنګه ګروپ چلا کوي میړه قبضه پر کړي د اوس پر کور د قبضه وکړي قبضه د دغه دپاره بیا خو جدوجهد پکار دی بیا خو کارکونان جدوجهد خو دا د په شروع یې دا اوس دغه جدوجهد نه دی دا خو دغه جدوجهد اچھا د مولانا ملګریو ته ویامه چې جماعت د ملګریو دی د چا جاګیر نه دی که څوک دغه خوبونه ویني هغه خطا دي البته رابطه په مابین کې برقرار او جاري ساتل ضروري دي بلکې زه خو بیا له ملګریو سره به مشوره کوم زه خو چې دفتر هم خلاص په ټولو ضلعو کې خلاص کړو او په دفتر کې دغه وي مثلا د بوري دفتر چې موږ خلاص که چېرې د دې ګټې مشوره وه چې بورډ پر ولګو یو خو لوړ آیت پر ولیکو چې یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا د ایمان خاوندانو که چېرې حالات داسې وو چې د عمل په میدان کې کردار نسو ادا کولی نو یو خو جذباتي کډی مه چې د چا په غاړه کې ولوړئ یو مایوسه کړی مه چې له کاره لاس واخلئ بلکې بنیادي شی دا دی چې د خپل مابین رابطه مه پرې کوئ بلکې رابطه په حال او مضبوط ساتئ نو له ملګریو سره به مشوره کوو که د دوی مشوره راغله نو بیا به داسې ولیکو چې د بوري د زړو بېغرضه ملګریو د رابطې مرکز بس چې نه یې ورکه سوي وي او نه یې زیات پرېږدي مولانا صاحب حافظ حسین احمد صاحب سره ستا په دې باره کې څه خبرې اترې شوي دي او ده سره رابطه سته ستا ده حافظ حسین احمد خو ملګری دی ډېر معقول مجلس دی او د پریس په میدان کې خدای ډېر تکړه او ملګری دی نو ستاسې ملګری دی یعنې جماعت علما اسلام پاکستان ملګری دا تاسې چې اوس ملګري نه رابولئ دغه هم زموږ ملګري خو لیار ځینې ورکه شوي چې لیار یې خطا کړي ته که نو دوی خو زموږ ملګري مولانا صاحب د سینیټ الیکشن چونکې په مارچ کې به کېدل چې دا کوم ممبران اوس ډېر مدت پوره دی او دوی حکومت دا وایي چې دا موږ په فروری کې کوو یو مثلا دا یو عیني یو د دغه څه جواز شته دوی کولی شي دا الیکشن حکومت او دا زما خیال د حکومت یو ماته ده چې تر مارچ یې نه یې لکه یو مخکې کوي د اپوزیشن یاره په پسې ده زما یعنې چې اوس اپوزیشن په څه ویایي نو که استعفا وکړي خو اوس دی هغه غواړي دعوت وکړي بلکې دا یې هم ورته ویلي چې که چېرې چې هغه اول پنځه چې استعفا راوړي هغه به عمرې لري نو دې ووایي نو هغه د سینټ چونکې ته په خپله سینټر اوسېده دغه عیني یو دغه شته جواز شته مخکې کولی شي دا پوره تفصیلي ما ته نه دی معلوم خو به هر حال دوی مخه سلیار ورته جوړې کړي هغې له سپریم کورټ څخه دغه آرټیکل تشریح اخلي یعنی سپریم کورټ عدالت د آئینی آرټیکل تشریح اختیار لري نو لیام بالله هغه دغه تشریح اخلي داسې څه باقاعده بریفینګ حکومت ورکړی دی چې داسې کوو داسې نشته ما په خپل ټایم کوي او اپریل کې کوي دا مارچ کې به دغه وشي مارچ نه فوراً بعد اپریل شروع کېږي هغې کې کوي داسې حکومت بریفینګ نه دی ورکړی اوسه پورې چې موږ په فروری کې دغه کوو مولانا صاحب داسې یایي چې د بیروني داسې دباو شته پر موجوده حکومت باندې یعنی څه اسلامي ملکونه هم دي امریکا به شمول چې اسرائیل به تسلیموي واقعي ستاسو په علم دا دی چې د اسرائیل تسلیمول دا یو بین الاقوامي مسله ده زه د دغې په حق کې یم چې په اسرائیل تسلیم شي دا پالتو مجلسونه خلک کوي چې دا جنګونه دا خونریزي په چی ښکاري یعنی الله جل جلاله په قرآن شریف کې د سوره مائده آیت اتفاق کې موسی علیه السلام فرمایي
یا قوم ادخلوا ارض المقدسة التي كتب الله لكم. دا كتب الله لكم باندې د ملایان سوچ وکړي چې کتب څه معنی، یعنی لیا په برخه مدري استلی د لیا په نام مدري علاج کړی دی، چې یو خدای علاج کړی و چې څوک یې نه کړي دا فالتو باندې راځي. بیا ابراهیم علیه السلام چې دی په 200 قبل مسیح کې له عراق را روان شوی دی او دلته یې یو زوی میس کړ اسحاق علیه السلام چې زوی یعقوب علیه السلام و چې نوم یې بني اسرائیل، بل زوی بیا په مکه مکرمه کې میس کړ چې اسماعیل علیه السلام. دغه داود علیه السلام چې فلسطین فتح کړی دی دا په 1000 قبل مسیح کې فتح کړی دی. د هیکل سلیمانی بنیاد داود علیه السلام یې سلیمان علیه السلام دغه تکمیل کړی دی. نو د بنی اسرائیل په باره کې د الله وینا دا دی چې تاسو به 2 واره بغاوت کوئ. په یو بغاوت کې اول وار بغاوت چې د یحیی علیه السلام او د زکریا علیه السلام د دغو سره چې د دوی کومه رویه وه په نتیجه کې په 1510 کې قبل مسیح کې بخت نصر دغه فلسطین بیت المقدس فتح کړ او هیکل یې ونړاوه او دوی یې قیدیان کړ. بابل یې بود په عراق کې. له هغه بعد بیا د ایران 3 بادشاهان، یو ذوالقرنین چې خورس په تاریخ کې ورته وایي، یو دارا، یو ارتخشش. دغو 3 بادشاهانو په خپل دوران د حکومت کې بیا بني اسرائیل د بابل او د عراق له قید را آزاد کړ او بیرته په فلسطین کې ایستل. دوم بغاوت شورش چې بني اسرائیل کړی دی هغه بیا د عیسی علیه السلام سره په 80 مسیحي کې بیا د روم گورنر ټایټس دوی له دغه ځایه څخه بېځایه کړ. تر نن پورې ورک. علما کرام ته په قرآن کریم کې حافظ صاحب صاحب یاد دي الا بحبل من الله وحبل من الناس، یعنی ضربت علیهم الذلة والمسکنة ضربت علیهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس. الله جل جلاله فرمایي چې یا به د رب و بیرته ته اړوئ یاستئ چې پوره مؤمنان شئ، یا به د بندګانو همسایګان یاست. په اوله همسایګۍ کې ایران خلاص کړي، په دویمه همسایګۍ کې انګریز خلاص کړي. په دا کې دوی څه بیا چې څه وخت په 1940 کې فلسطین انګریز و اقوام متحده ته حواله کړ. په هغه زمانه کې بالفور د انګریزانو وزیر خارجه و. هغه دا تجویز ورکړ چې د مغرب په حصه کې اسرائیل دا اکثریت دی، دا د اسرائیل ریاست ډیکلیر شي او په مشرقي حصه کې فلسطین اکثریت دی، دا د فلسطیني ریاست ډیکلیر شي. یروشلم به اوپن ښار. نو دا مسلمانان خوښ لکه سوډا واټر رایش نور په ځمکه باندې پر ملي ایرې هم نه لګوي. اسرائیل خپل ریاست ډیکلیر کړ. اوس قاعده دا وي چې هغه څوک برخه درکوي هغه برخه ته مه تسوه، هغه در ونیسه، د نورې به دعوه لري. دوی هغه برخه ګرځښت پرېښود. جنګ یې له اسرائیل سره شو، د مصر ځمکه یې لاندې کړه، د اردن ځمکه یې لاندې کړه، د شام ګولان غرونه یې لاندې کړه. بیا چې دغو عربو د خپلې ځمکې خلاصولې نفس پورې وخوت پښې لاس کړه، اردن ومانه، مصر ومانه. اوس هم پکار دا دی اوس که دوی دغه مینده کړه، یعنې که یې دغه مینده کړه چې اسرائیل په مغرب کې او فلسطین په مشرق کې ریاستونه ډیکلیر شي او یروشلم اوپن شهر شي، چې اوس مسلمانان دغه برخه مینده کړي، زایم کړه ګډ به ورته تیار. بیا چې اوس دا دوی وایي چې هیکل سلیماني دا دلته چې مسجد دا مسجد مروان ابن عبدالملک جوړ کړی د امیه خاندان بادشاه،
یعنی د کوم شي بنیاد چې داود علیه السلام یې ایښی دی تعمیر یې سلیمان علیه السلام تکمیل کړی دی دغه هیکل چې دی دا اوس دا به مقدس وي که د مروان ابن عبدالملک مسجد ملک دی نو زه خو په حق کې یم خو سره له دغې خبرې کوي دا برخه مې دا کړه خو نو بیا چې دا د فلسطین ځکه دغو عربو پر اسرائیلو خلته نه چې ځکه چې یو وری نکات د پلار او له نکات دی دوم وار یې بیا په قیمت پر خرڅ هم ته کړي او بیا یې درېیم واره بیا منې هم نه زور د هم نه ورسره رسوي نو د دغې خونې ځای به څه فایده وي چې دا افغانستان مولانا صاحب ویسے خارجه پالیسی د پاکستان دا ټیم ته مطمئنه یې ته په ذات خود پاکستان زما په نس باندې ملک دی نه نو فاتو مجلسونه ولې په دنیا کې چېرې سیاست کوه څه کوې نه تاسې دا راته ووایاست چې په جغرافیه کې ملک وشي یعنې د ځمکې هغه خطه چې څلور طرفه یې سرحدونه ښکاره وي پاکستان اوس افیشل نقشه ډیکلیر کړې ده نشر کړې ده لداخ جموں او کشمیر یې پکې شامل کړي هندوستان خپله افیشل نقشه جاري کړې ده ګلګت بلتستان او کشمیر یې پکې داخله کړې دا اوس ملکونه دي او که جاګیرونه دي دا اوس او بیا له هغه ما چې وه نن دنیا چې ده دا نن دنیا زه و خلکو ته وایم چې دا دنیا شیندلې دنیا نه ده دا داسې د تسپو غوندې پیلې دنیا ده دا یو ان چارټر چې دوی ته ورته وایي د اقوام متحده دستورالعمل دا د تسپو سپڼسای دی دا ټوله دنیا له دغه آیین سره په د معاهدو له لارې یې تړلې ده نن دنیا د توحیدو خواته روانه ده ملایانو کنفرانسان یې اوس تفریق له بیایي ګرد د دنیا به پرې وروانې دوی به پر بل دا جنګ خو د امریکې دی نو زه ورته وایم چې تاسې دا ملایانو او کنفرانسانو د امریکې د جنګ ټیکه اخیستې چې یو بې د جهاد په نامه د تنکیو ځوانانو مرکنډۍ ور برابروي بل د ازادۍ په ناره باندې دا ګلوبل ویلې دی او دا کرونا چې دا د نیو ورلډ آرډر ریالسر دی یعنې مذهب به یوي د نیو ورلډ آرډر دوه شان دي آرډر به یوي ریلیجن به یوي نو اوس دنیا د توحیدو خواته روانه اوس بېموږ د تفریقو خواته روان د توحید پر نقطه نظر د خلک سوچ کې که ملا دی که سیاستدان دا خو اوس هغه د ماته وزارت راکړه فلانه ته وزارت هغه خو زه ورته وایم چې خو تاسې یو اداره خلاصه کړئ ته و د حکومت اداره خلاصه کړئ بورډ پر ولګوئ وایاست چې اداره برای وزارت بیا چې دا چا وزارت شو کېده درخواست ورکوي چې هغه په الکشن کې لګوي هغه پیسې د لفافه ته واچوي نو یې څه ضایع کوي نو ککرۍ والې وله متوي الکشنۍ سره سره بس الکشن د اسټابلیشمنټ نه سوی دی نه ممکن دی چې وبشي دا ټول سیاسي جماعتو مشران د خپلو امیدوارانو لیستونه و دوی ته ورکوي بیا یې ورکامیابوي درواغ ولې دا خلک خامخا په توفه کې ولې په دغه خو تاسو دواړه سیاست تاسو هم بیا په دغه لسټ کې راغلي یاست کوم ټیم ستاسو کامیابه شوي یاست زه پکښې راغلی یم خو ما د افغانستان په باره کې زما رایه نه ده وتاسو د ایران په باره کې زما رایه نه ده وتاسو ته معلومه د مذهبي فرقواریت په باره کې زما رایه وتاسو ته نه ده معلومه د مسلح تنظیمو په شا باندې زه وردی بولم دا وتاسو ته نه ده معلومه تر لمر روښانه مجلسونه دي و چاته نه دي مولانا صاحب د کرونا خبره تا وکړه یعنې ته دا منې چې کرونا نشته په دې ملک کې ما اول ویلي دي چې دا کرونا بیماري نه ده دا د نیو ورلډ آرډر ریهرسل دی او په دنیا باندې چې نیو ورلډ آرډر دوی مسلط کوي د هغه دوه شکل دي آرډر به ون ورلډ آرډر او ون ورلډ ریلیجن د دغه لپاره دی اوس میړه څنګلی ور برابر کړی اوس سنت وکړه چې څنګلی سړی ور برابر پوښتنه به د بیمار نه کوي و مثلا مړي ته به غسل نه ورکوي کفن به نه ورچوي جنازه به نه وي په سنتو برابر به جمع نه دري ملایان به د مرشدانو په دروازه کې ورته وړی او دوی مړي په کور کې یې کوي ته مسجد ته راغله اوس مذهب دی سنت دی نو زه د عمران خان خو د دغې خبرې زه په حق کې یم
چې دا د کرونا وال خبره څه وخت وشوه او ده وویل چې خلک ډاروي ما په کورو کې مه کښېنوئ د 2 لاسو له مزدورۍ مه باسئ زه په دغه حق یم د ده دغه رایه د شریعت مطابق هم او د سیاست مطابق هم اوس د اپوزیشن په جلسو کې خو ډول کرونا د تاسې جلسې منسوخه کوي اوس بیا د څنګه مړه جاجي هغه که یو ټرن واخست نه هغه خو دوی نقل کا یو سړی چېرې په مسجد کې په خود علما وو بیا دا د مسجد خادم چې وځي او چراغ یې مړ کړ نو ورته وویل ملګري احتیاط کړه یا ولېږان دې به ده وخوري د ده فکر دا و چې خو دوی به یو بلیا به وي لوړ یې ورسره کښېښو پیشۍ څپی خو خیر چې پر لوړ ورسره خیر کړ خو تر دروازې چې رسېدم ډاس سهار چې بیا چراغ خادم بلاوه ورغی ولې الله یې ماڼو چا وځړېد دا نو شپه یې جګه تېره کړې سر یې راپورته کړي دوی مړی مخلوق چې زه یې خورم خوشحال ته ومړه اوس یې ومړه که ماڼو نو اوس خو اپوزیشن هم خپله وراسه پتاله که اولو په ملایانو دا ویډیو ډکولې یو تر بلې ځان له مخه کاوه چې بیماري ده فلانا ده فلانا ده اوس چې هغه چا ولې بیماري نه ده هغه یې بیماري ده چې هغه ولې بیماري ده هغه اوس مولانا صاحب چونکه ستا خو پر قومي سیاست باندې ډېر ابور دی د بلوچستان په حواله چونکه تعلق له بلوچستان سره دا موجوده حکومت کارکردګي دا 2.5-3 کال اوس پر کړي څونه تر کومه حده ته مطمئنه زه چې ورته وایم چې ګډ سره الکشن مه کوئ سمړه اداره خلاصه کوي اوس حکومت اوس خلک ډېر خلک دغه وایي چې دا دغه خلکو رالېږلي دي نو بیا خو بیا په کار یو څه راته ووایي چې ما الکشن د دوی بې ملګري ګټلي مولانا چې دا الکشن وهاله نو اول مجلس یې په پېښور کې او په پېښور کې د دوی وینا دا وه چې زما له اسټبلشمنټه ګیله ده دا ګیله څوک ده لیکي معنا دا ده چې دوست مه بللي د پیټیو د ډکولو واری وو او ور د ډکولای شوي مټه ده نه کړه نو خو ګیله خو ما نه ده او بیا دا ده چې پر بادي آس د سپر کړی وم کول د راسره ونه پاله خو نو بیا بې کول ورسره کړی وي پاللی بې نه وي بیا بې پیټۍ ور ډکې کړي مولانا صاحب بس یو اخري سوال دی تاسو ستړي یاست ستا بنیادي اختلاف له مولانا فضل الرحمن سره بنیادي اختلاف نه دي مولانا یا نه دي بل ملا په بنیادي اختلاف نه دي خو دا دوی چې یې مول عدلیه ازادو دا دوی رښتیا دا دوی چې یې مول الکشن کمیشن ازادو دا دوی رښتیا یې که خلک ولې صاحب هم دغه رایه ده دغه اختلاف دی مولانا صاحب نو که ته څه ورانۍ جوړول غواړې نو دغه ده نور خو ستاسو مقصد نشته ته خو مونږ په ډیچ ورولې که نه موږ واسه ملګري میړولې په اوګره کې وخځېدولې مړی هم پکښې وکړه دا ډېرې خبرې چې دی دا خو دا صحافیان تپوسونه کوي نه نشر کولی شي او نه بیا شایع کولی شي دا لږ مجموعه داسې ناست وي دا یې واوري دا خبرې لیکن یوه خبره ده دوی چې هغه ریکارډ یې کړي هغه بیا ته ځای رسوي زمونږ او د دیو حال چې دی یو دی خو دا دی چې کله کله مونږ وایو دیو نه وایي کله کله دیو وایي مونږ نه وایو حافظ حمدالله صاحب